یو موقع کې جناب نبی کریم محمد ربی صلی الله علیه و آله وسلم قسم وخوړو او وی فرمایل چې یو درې خبرې داسې دي چې کوم انسان په ژوند کې غدرې خبر راولي دغه ژوند به ټول د خوشحالو نه ډک شي. قسم په دې خبره مبارکه باندې یو وخوړو. جناب نبی کریم محمد ربی فرمایي صلی الله علیه و آله وسلم چې کوم انسان معافي کوي درگذر کوي د انسان په عزت کې بل الله کمی نه راولي. چې کوم انسان کی کوالټي دا معافي وي د انسان عزت کې الله کریم کمی نه راولي او د عزت الله کریم وقتاً په وقتاً سیوا کوي. او چې کوم انسان کی کوالټي دا معافي وي معافي الله دې مونږ کې دا کوالټي پیدا کړي چې مونږ معافي کوو. نو چې کوم انسان معافي کوي د دې انسان په عزت کې الله کریم کمی نه راولي د الله کریم عزت کې ترقی د ژوند د پریشانونو ختمي د تلارې کولاوي. په دې خبره رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم قسم خوړل دي. صحیح دی کنه؟ نو موږ کې د الله کریم معافي ماده پیدا کی معافي د صفت ده او دا معافي صفت د الله تعالی صفت هم ده. دا معافي صفت د رسول الله مبارک صفت هم او معافي صفت د صحابه کرام صفت هم. صحیح دی کنه؟ معافي اوس چې موږ یو انسان په خپل حق تلپی باندې ګیر کړو نو هغه بیا موږ چېرته معاف کوو؟ نه، دا چېرته کیدی شي دا چېرته کیدی شي. الله پیغمبر فرمایي ته معافي وکړه ستا له به الله نور عزت درکړي. او دا چې شمدید خبرې ولیدلی شوې. دویمه خبره رسول الله مبارک په دې خبره قسم خوړلی و چې کوم انسان ورکړه کوي د انسان مال کې به الله کمی نه راولي. چې کوم انسان څه کوي؟ ورکړه د الله کریم په نوم باندې ورکړه کوي د کې سخاوتي د مال لګي د انسان مال کې الله کمی نه راولي. چا فرمایلی دي؟ رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم. او په دې خبره قسم خوړلی دی چې کوم انسان کې ماده او کوالټي د ورکړې وي الله دې موږ کې صفت د ورکړې پیدا کړي د الله کریم په نوم باندې ورکړه کوي. ګاونډي لا غریب لا یار دوست ته په سخته کې لاس ورکوي او د یار دوست د غریب د رشتہ دار ماما کاکا د پرش خاص کر په سخته کې په لاس راځي او دې هغه لاس ورکوي او دې ورکړه کوي د انسان په مال کې الله کریم کمی نه راولي. دا صفت دې الله مونږ کې راولي. او دریم و چې کوم انسان د خلکو نه سوال کوي د انسان باندې الله کریم د محتاجۍ دروازه کولوي. چې کوم انسان د خلکو نه څه کوي؟ سوال کوي ګرځي او په خلکو باندې ګرځي چې مال راکې او مال راکې و دې انسان باندې الله کریم تر قیامت پورې د محتاجۍ دروازه کولوي. دی به موړ نشي او دی به عمر پر دغه شانتې سپېرې وي. څنګه چې دا سوچ فکر دی نو په درې خبرو باندې جناب نبی کریم محمد ربی صلی الله علیه وسلم قسم خوړلی دی چې په قسم یې خوړلی دی چې په درې خبرو باندې کوم انسان عملو کو ژوند کې راوستي د دې انسان ژوند د خوشحالو نه ډکي. یو قسم په دې خبره باندې خوړلی دی چې یو انسان معافي کوي د انسان معافي د انسان په عزت کې الله کمی نه راولي. موږ ته خو ښکاري که نه یو انسان زه معاف کړم ما سره چا زیاتې کړی ما سره څه کړی زیاتې او زه یې معاف کړم نو خلک وایي چې مړه دا وګوره دې ته یارېده نه ځکه یې معاف کړو دې ته څه کېده زموږ ذهن کې دا خبره ده که نه یارېده دی نه ځکه یې معاف کړو. نه، الله کریم فرمایي ستا له زه عزت در کوم تا زه به عزته کوم نه ته معافي وکړه. نو یو دې صفت کې دویم چې کوم انسان ورکړه کوي د الله کریم په نوم باندې ورکړه دا ډېر ښه صفت دی. دا صفت رسول الله مبارک مو دا صفت د صحابه کرامو دا تابعین تبع تابعین او چې چا کې دا صفت دي هغه بالکل د چشمو په شان دی الله غیله ورکوي. او دریم چې کوم انسان د خلکو نه سوال کوي بل انسان الله د محتاجۍ دروازه څه کوي؟ کولاوي. الله دې یو نه موږ وساتي یو صفت نه دو صفتونه د الله موږ ټولو کې راولي. صحیح ان شاء الله. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین.